أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدقت يا رب العالمين. دینا سورة الحج دا شروع. سورة الحج مدنی سورت ده او د نزول په اعتبار سره یوصل او دریم 103 نمبر دار نازل شوی دی پس د سورت نوح نه. علما فرمایي چې په دې کې مکی آیاتونه بعض شته او د دې په یو کم سلویختم او سلویختم نمبر آیات کی پڑھنبانی حکم دا جہاد پا دی صورت کی رانازل شوی. چه مدنی صورت هم شو دا جہاد حکم هم پا دی کراوی نو معلوم دا شوا چه دا دا حجرت نا پورا نازل شوی. تیر صورت کی تخویفات اخرویان او پا دی صورت کی بلکل پسر کرال اللہ رب العزت فرمائی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے خلقو یریگل اللہ رب العزت نا ان زلزلة الساعة یقینا زلزلة قیامت شیء عظیم دا یو لوی چیز دی. مخکې صورت کې تذکیر دغه مخکې صورت کې تشجیع او تذکیر و غافلینو ته او دې صورت کې دا غفلت دفع کول دی حکم دی د جهاد چې د ډېره څادرونه وورځه او پاسه جهاد وکړي. بیا دو صورتو باندې دو حصو باندې صورت مشتمل دی او 20 آیات پورې او بیا ورپسې خیر بیا دا خبره ده خو مضامین پکې دا دی چې توحید دی پکې او رد شرک دی پکې اثبات د توحید دی رد شرک دی او بل خبره پکې هغه مسلمانانو ته چې کوم مسلمانان د حالاتو تابع دي چې د دین کار په اخلاص سره نه کوي د دین چې هر کار ویلم وي تبلیغ وی تصوف وی بل سوی پا اخلاص سره یو کار نه کوي د دې چې هر یو کار بیا چې د حالاتو روح بدل شي زور پې راشي نو د اسلام نه موړي الله رب العزت نو دا خلکو ته خبرداری ده چې په اخلاص سره کار وکړي او بل پکې مکې معظمې والا ته یو خبره چې تاسو ځان ابراهیمیان ګڼئ ځان ابراهیمیان ګڼئ ابراهیم علیه السلام خلکو ته آواز کو وأذن في الناس بالحج خلکو ته وی چې راشه د حج طرف ته پیاده راشه په سوړلو راشه داسې راشه حج ته راشه او تاسو خلک ته بیت الله شریف نه منع کوئ. نو مضامین دی پکې نور جهاد دی پکې غټه الله رب العزت فرمایي یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ويرجي ربكم درب خپلنا ان زلزلة الساعة وچی کله یا ایها الناس راشي امام باقر رحمه الله غالبا دی په تفسیر روح البیان کې لیکلی غالبا چې هغه دی وای چې کله ویل شي چې یا ایها الناس میزان متوجه کا او ویریگا او بالکل دا وګونه ښکتا کا او د قبولیت په انداز باندې دا خبره اوره چې دا خبره ما تر روانه ده خلک یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ویریږئ تقوا اختیار کړئ تقوا نو دا وقایې نه دی وقایه ویلی شي چې په کتاب کې دننه پاڼې د پاسه پې ګټه راشي نو دا د دې پاڼو حفاظت کوي دقه شان د دې خپلو اعمالو حفاظت وکړئ په تقوا سره الله رب العزت فرمایي ویریږئ د الله رب العزت نه ان زلزلة الساعة یقینا زلزله د قیامت شیء عظیم یو لوی څیز دی. زلزله د قیامت نو یا خو د دې نه خاص زلزله ده د شپېلې سره د ړومبنې سره یا د دویمې شپېلې سره او یا بالکل د دې نه وړاندې آخري نښې د قیامت چې کوي زلزله به راشي سخته
هغه هم ته مراد کېدی شي سخته زلزله به راشي او بیا به د کوه صفا چې کوي نور به د مغرب د طرفه روخېږي زلزله به سخته راشي نور به د مغرب د طرفه روخېږي او نیم اسمانه پورې به راشي بیا به واپس شي او بیا به د کوه صفا نه د صفا د غر نه یو دابة الارض یو زناور شانتې راوځي خلکو سره به خبرې کوي او خلک به د هغه په خبره باندې پوهېږي یا به د غوی په شانتې یا وغیره مختلفې خبرې خلکو سره به خبرې کوي خلک به د هغه په خبره باندې پوهېږي چاته به اشاره کوي نو هغه باندې یو کافر لیکلی شي چاته څه د دې نه پس که څوک بیا اسلام ته راځي نو بیا نشي راتلی او توبه مو به بیا نه کوي بس الله دې وساتي نو دغه دابة الارض نو معلومه دا شو چې د انسانانو نه به د خپل خوی خصلتونه چې دا به خراب شوي دومره خرابې طرف ته به رسېدلي بعضې مفسرین وایي چې دې کې به د ځناورو عادتونه دومره راغلي چې دې به پوره د هغه په خبره پوهېږي خوی خصلت ته به ځناورو رسېدلي دومره به خراب شوي نو یا د دغه زلزله مراد ده او یا د لومبنۍ شپېلې سره چې کومه زلزله به راځي هغه ته مراد ده خو د هغې خدای په کیفیت بیا ذکر کوي الله وایي ان زلزلة الساعة یقینا زلزله د قیامت شیون عظیم یو لوی څیز دی یوم په هغه ورځ باندې ترونها چې ته به ووینې دغه څه لره دغه قیامت لره که چېرته قیامت ته ورواړې یا به دغه زلزلې لره ووینې تذهلو چې بې پروا به شي بې پروا به شي یا به چې بالکل د چا به خیال نه وي بې خیاله به شي کل مرضعة هر پی ورکوونکې زنانه عما د هغه څه نه ارضعت چې پی ورکوي هغې ته وتدعو او به غورځوي کل ذات حمل هر یو حمل والا هر ذات حمل والا هر حمل والا حملها خپل حمل لرا وترى الناس وتبوين خلق لرا سكارى نشا وما هم مهادات جنبويني بسكارى نشا ولكن عذاب الله عذاب الله رب العزت شديد دير سخت دی الله موساتي خبر دار الله رب العزت د دې کیفیت ذکر کوي یوم ترونها کچر د قیامت تراواله نو دا هغه ورځ ته چې ته به ووینې چې کله لومبنۍ شپېلې سره دا زلزله ټچ کړي د قیامت سره شوي دا هغه ورځ ده چې ته به ووینې تذهل کل مرضعة چې بې پروا به شي یعنی د سره بې خیاله به شي هغې به خیال نه خپل بچي به ته هیر شي تذهلو ته به ووینې چې بې پروا به شي کل مرضعة هره پی ورکوونکي مرضعه پی ورکوونکي زنانه ته ویلی شي عما د هغه څه نه ارضعت چې دا پی ورکوي ګوره دا ماشوم چې دی دا په خپلې مور باندې ډېر ګران وي د دې غل مجازې هر یو څیز ورته پاکوي دا ولې د دې په زړه کې خدای پاک د رحم ماده وي که چېرته د ماشوم دپاره د مور په زړه کې د رحم دا ماده نه وي نو دا به صفا نه کي چې هغې د سوخواله نه شي ورته داسې ګنده پروت وي مور یې زر راوچت وي څښا شوی به وي خوږ شوی به وي دا به شوي دا به شوي او هغې پاک کي زر زر ښکلی یې په هغه حالت کې نو دا د هغه رحم ماده الله رب العزت دې له په زړه کې اچولی خو سره د دې الله رب العزت فرمایي او بیا خاص کر چې د پیو ماشوم وي نو مور به ډېره خفه کېږي ځکه په هغې باندې درد تېر شوی دی سخت نه سخت درد نو هغه د پلار په نسبت ډېره په دغه ماشوم خفه کېږي الله رب العزت فرمایي سره د دې چې پی به ورکوي خو تذهلو غافله به شي کل مرضعة بې پروا به شي غافله به شي هره پی ورکوونکي د هغه څه نه چې څه له دا پی ورکوي هغه نه به غافله شي بل وتضع كل ذات حمل حملها او به غورځوي هر صاحب حمل چې په خېټه باندې حمل وي اول دې زنانه واخله نو خپل بچي به ضایع شي به وغورځي یا وتضع كل ذات حمل حملها هر یو څیز زناور وي کار سوي د هغې په خېټه چې کوم حمل وي د دغه ورځې د یارې د زلزلې د وجې به دغه حمل چې دا به ضایع شي دا به وغورځي وترى الناس سکارا الله رب العزت فرمایي دا خلک به وویني چې دي نشه دي وما هم بسکارا او خیال دی چې دا به نشه
نه داسې بېهوده به وي داسې ګډوډ به وي ته به ګڼې چې دا نشهي دی دا په د دې وجې ګډوډ دی الله وایي وما هم بسکارا او حال دا دی چې دې به نشه نه وي ولکن عذاب الله شدید لیکن د الله رب العزت عذاب ډېر سخت دی دا به د هغې یارې اخیستي الله نوسه الله وی هلته د عبسه وتولا کې به وګورې الله وی الله توفیق راکړي یوم یفر المرء من اخیه داسې ورځ به وي چې رور به د رور نه تښتي و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه الله رب العزت فرمایي پلار به د زوی نه تښتي زوی به د پلار نه تښتي ښځه به د خاوند نه تښتي خاوند به د ښځې نه تښتي ټول به د یو بل نه تښتي زنځالې به وي وجوه یوم الله رب العزت فرمایي په دغه ورځ به بعضې مخونه پړکېدونکي به وي خوشحاله به وي بل ځای کې راځي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره په دغه ورځ باندې به بعضې مخونه الله رب العزت ته کتونکي وي الله نه به خوشحاله وي رضا به وي او بعضې مخونه دغې آیات کې ورپسې راځي او بل ځای کې قیامت کې هم راځي الله رب العزت وایي مخونه به خراب وي الله رب العزت ته به کتې نه شي او داسې به وي گویا چې دوړې پرې رالوېږي او څلورمه پاره کې تېر شوي دي الله رب العزت فرمایي اسودت وجوه مخونه به تک تور شوي الله دې وساتي وی تک تور مخونه به ګرځېدلي او امام عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی دا قیامت په ورځ باندې چې د چا مخونه سپین وي نو هم اهل سنت والجماعه وی دا به اهل سنت والجماعت وي او چې د چا تک تور وي نو دا به اهل ضلال او اهل بدعت والا وي الله دې وساتي الحمدلله او عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي تفسیر الرحمانی ولو خیر نو الله رب العزت فرمایي وترى الناس سکارا نو خلق به د یو بل نه تښتي په دغه میدان کې به یو شخصیت یو رهنما یو رهبر او یو مقتدا او پیشوا زمونږ استاد پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د امت لپاره چغوي امتی امتی خدایا امت مې وبخښه ومن الناس یو بعض د خلقنا من هغه څوک دي بیا خبره داره چې په دغه میدان کې بیا چې کله دا خلک به داسې د یو بل نه ځان له ګرځي یو کس حشر به کېږي الله رب العزت به ورته ستا نیکۍ او بدۍ خو برابر شي نه یو چا پرې ښکته کېږي نه بل ښکته کېږي لاړ شه د قیامت په دې میدان کې وګرځه حدیث شریف کې راځي ځان نه نیکي چېرته را پیدا کړه نو هغه به لومړني ملګري له راشي ملګرو پسې به داسې ورو ورو نږدې کېږي اخري به مور له راشي مور ته به وایي چې مور یوه نیکي مې پکار ده مور ته به وایي همدکه مور ته به وایي چې یوه نیکي مې پکار ده مور به ورته وایي زما حساب کتاب هم دا نه دی شوی پته نه لګي چې زه به کوم خاص یو نیکي به مور زوی له نه ورکوي زوی به پلار له نه ورکوي نو اوس په دې جهان کې بیا کیسه بدله دا خوا بیا چې کله اجازت میلو شي نو دغه شان به مثال په تور موږ د ګروپ ملګریو ترجمه کې ناست یو دي چې خپلو کې راغون شي نو یو کوئی چې لکه پلانکي هم موږ سره به ترجمه کې کېناسته او هم د قرآن سره کې خدایا پلانکي څه شاخ راکې نشته یا د چا چې یو بل سره ډېره ناسته وي حدیث شریف کې راځي چې یو بل سره تعلق وي صرف د الله د رضا دپاره نو د هغې دپاره به باقاعده بازار لګي په جنت کې د ملګرو د هغې دپاره باقاعده په هغې کې بیا چې دي جوړې ملاوېږي وغیره الله دې را نصیب کړي ویل خیر دې ورته چې پلانکي ملګري راسره نشته الله ورته چې هغه جهنم کې دی وایي صیب موږ یې ملاقات وګوره جهنم ته به د ملګري ملاقات لځي نو هلته به لاړ شي هغه به راټینګي خدایه پاکه د هغه سفارش وکړي لاسه به ونیسو خدای پاک ورته جنت ته داخل کړي نو چې ملګرتیا دې سموي ناسته دې سموي بیا به کیسه سموي او چې ناسته دې خرابوي نو بیا جاړه هلته کې الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې دا به د دپاره بیا خسران وي دی به وایي چې خدای چې دا ملګرتیا مې سره کړې الله دوست الله وایي ومن الناس یو بعض د خلقنا من هغه څوک دي یجادلو چې جګړه کوي فی الله په باره د الله تعالی کې بغیر علم بغیر د علم نه ویتبع تابعداري کوي کل شیطان د هر شیطان مرید سرکشه
الله رب العزت فرمایي وی بعض د دین داسې لکه نظر بن حارث وغیرہ باره کې راځي د خدای په باره کې به جګړې کولې د ځان نه ځان خبرې به کولې وی تاسو خدا وایي د الله نو الله رب العزت فرمایي چې د خدای په باره کې جګړې کوي بغیر د علم نه پته ورته نشته او د ځان نه ويتبع او تابعداري کوي کله شیطان مرید هر شیطان سرکشه او چې مرید دی جوړ کړي بیا اراده راځي د دې وجه خیال پکاري مرید سرکشه نو هادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر اور گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر گمراہ بدلتا دا شیطان نہ بل بدتر ملو نشی اور کہ ہدایت حاصل اول غواړي رہنمائی کا ول دخل ځان غواړي د قرآن نه بهتر کلام دادا نشي ملاوي کوتبا اوس الله رب العزت فرمایي چې څوک دې سرکشه بسې شو شیطان بسې نو دای بارے کې بسې الله وي په دې شیطان حاصل په سره لازم نه بدی بم لازم شي الله وي کتب علیه لازم کړی شوی دی په د باندې فیصله کړی شوی ده په د باندې په لوح محفوظ کې انه چې یقینا دغه شیطان من هغه څوک تولاه چې ملګرتیاو کې د دوستانو کې د نو یو انسی شیطان دی یو جنی شیطان دی د انس شیطان د انسانانو چې تا ته پته چې د کفر کارونه کوي تا ته پته ده چې د اسلام خلاف منصوبه جوړي تا ته پته ده چې د اسلام شیزونو پسې خندا کوي ته بیا هغه سره ملګرتیا ساتي او د متقین او سره مضبوطه ساتي د نیک نه نو دا به چې د انسی دی الله رب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء من احب وی مع من احب وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم بیانو وی چې د چا سره مینه محبت وي دا سره په قیامت کې پاسي اسا خدا کی سره او یو هغه چې بیا به دا په تابعداري د جنی شیطانانو کې وي چې دی بیا د غش شیطان سره ملګری الله دوستي نو الله وی چې دا سره ملګرتیا وکړه دوستانه وکړه انه یقینا خبردارا من هغه چا تولاه چې ملګرتیا او دوستانه وکړه دغه شیطان سره دا شیطان ولا ته چې چا سره ملګرتیا کې ولا ستو خبر کوي کنه سو خبر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی و یوم لا تخفي ورکوي د سره محبت سیوا کی یا د ګناه تخفي بنو ورکه چې دی غاړه ولا چې دینو سیډي ورکی د دې غاړه ولا نه مون کارت ورکی دا ولت بدري فلم مې له مزیدار پکې چولی نه د ثواب تخفي د نیکه تخفي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سلام یا دی سلام عن کې چې محبت درکې عام شي بل تخفي او بل ورکی خیر نو بیا رسول الله صلی الله نو اوس دا ملګری له بیا تخفه ورکوي دا مې خاصه نو دا شیطان هم انسان له یو تخفه ورکي یا څه ورکي الله وي فانه بس یقینا دا شیطان یضله گمراه بکی دلارا ويهديه او برابر بکی دلارا الى عذاب السعير اغور گرم تا الله رب العزت فرمایي چې دا شیطان ولدا تخفه ورکي چې دی گمراه کی بیلاری به کی بل ولسو کی بل بیگرم اورتا عذاب تا یا سعید جہنم یا طبقہ راغی تا بے ور برابر کی یا ایوہ الناس اس دلائل اقلیہ لی بتوحید باندے اے خلقو ان کنتم کچریے تاسو فی ریب پشک کی اللہ رب العزت فرمائی اے خلقو کچرد تاسو پشک کی چی اللہ رب العزت تاسو خالق ندی یا دوبارہ جوان تاسو پشک کی یا ایوہ الناس اے خلقو ان کنتم کچرد تاسو فی ریب پشک کی من الباسی دوبارہ جوندنا فإنا خلقناکم نو یقینا من پیدا کرے تاسو فتفکروا فی خلقکم خپل پیدائش کې لږ سوچ به کرو کې چې تاسو موږ څنګه پیدا کړی تاسو ولې انکار کوئ د دوباره ژوند ته خو نه ما پیدا کړی الله رب العزت فرمایي الله وایي اے فإنا خلقناکم نو بس یقینا من پیدا کړی تاسو لرا من تراب خورنا اصل آدم علیہ السلام الله دا غډانچه په خپل لاس مبارک د قدرت په لاس مطابق څنګه چې الله رب العزت کوئی بیا شانه جوړ کړه بیا بکی روح ورواچو الله رب العزت وی اصل هم د خورې نه جوړ شوی دی بس فإنا خلقناکم بس یقینا من پیدا کړی تاسو لرا من تراب خورنا ثم من نطفه بیا د نطفه بیا نطفه د انسان د سړي د بدن نه راجدا شي د زنانه رحم ته روان شي داغې نه ته پیدا شي ثم من علقه بیا د کلکې وینې
نه الله رب العزت فرمایي بیا د غوینه چکش ها د ټول نطفه نه ته نه پیدا دا غي معمولی ذره چې د رحم تورسي معمولی ذره هغه رحم تورسي بیا چکوي نشي الله رب العزت فرمایي ثم من مضغه بیا د ټوکړي ها دا وغنا مخلقه برابر او غیر مخلقه او غیر برابر الله رب العزت فرمایي بیا دنه نظام چې هغه زما په لاس کې د چا بدن چې برابر جوړ کوم برابر ټوکړي شي او د چا چې برابر نشي ها څلور میاشتې تیرې شي صدا پاسه لګي راځي باغې کې روح ورواچو هغه په بدن کې دن نه ګرځي ته چې دا غي تصور هم نشي کولای ته داسې چرته هم نشي کولای دا الله ذات دې چراسه ها بیا شپږ میا خیر نو الله رب العزت فرمایي چې برابر او غیر برابر نو دا چا اعضاء پوروي سالم الاعضاء هغه په دغه خېټه کې برابر چا خو ته کټ کړی نه پات چې هغه روزو سوکته خپل اسکټ کینا الله رب العزت فرمایي دا ما ولا نظام کړی څوک دنه برابر جوړ کوم او غیر مخلق او څوک چې غیر برابر دي کیسه نیم کړی هغه بیا چې چا سترګې دي چا وګ دي چا لاس دی الله دو ساتي نو ته ولا بیا برابرول شي بیا نه شي نه الله نظام وصلاوي دا د سره پارا لنبين لكم دا پارا دي چې وغایم تاسو ته بیان کوم تاسو ته قدرت خپل دا پیدا کولو ابتدایي او بیا چې د دا ټول قدرت در تخکارا کوم ونقر في الارحام او ایثار ومن فرحمنو کی ما نشاء ما غسنشاء چې وغواړو منګا یا ما نشاء سمرا چې خوخوي زمنګا الى اجل مسمى تر یو نیټه معلومه پوری یو نیټه معلومه الله رب العزت فرمایي دا معشوم من پدغه د مور په دې هم کې پدې کې من ایثار نو شرعي تور چې د شپږ میاشتو نه پس د نکاح نه پس شپږ میاشتې تیر شي د دې نه پس چې کوم معشوم کیږي هغه حلالي حسابي هغه به حلالي حسابي شپږ میاشتو نه پس ته به نشته و چې وای شپږ میاشتو نه مخکې دا وغیره او که چا پکې شک شو وای یا وای چې دا زمانه نه دی نو هغه به بیا لعان طرف ته ځي او بیا چې لعنت به ویل شو یو صلی سلام دو ساتي د شپږ میاشتو نه پس چې کوم تصور د اسلام به حلالي بدل شي بیا نه میاشتو پورې وغیره دا اهلي حدونه راځي یا زیات ورپسې او د زیات د لپاره الله رب العزت فرمایي یو نیټه معلومدار نو د دین ډیر زیاتېږي نه ماشوم یو نیم چرته لکه امام ضحاک رحمت الله علیه باره کې تواریخ لیکلي دي چې هغه سلور یا سکم سلور کاله پس د مور د خېټې نه پیدا شي او چې پیدا شي نو غاښونه شي د دې وجه ورته ضحاک ویل شي امام ضحاک خاندلې وي چې پیدا شي لوی مفسر امام ضحاک خدا بعضې چرته یو نیم ثم نخرجكم بیا راوباسو تاسو لرا طفلا ماشومان الله رب العزت وی چې کوم موږ نیټه معلومه مقرر کړي نو بیا ماشومان دای نه پس راوباسو ها بیا مور خپل ډزل کی بچي به پیدا لري بیا ورته پته نه چې د برسته میک اپ لګي اصل هم چالک دی دینه ثم نخرجكم بیا راوباسو تاسو لرا طفلا ماشومان ثم لتبلغوا اشدكم او بیا نو چې الله رب العزت کوئی بیا راوباسو تاسو لرا ماشومان ثم لتبلغوا بیا بیا پریږدو ثم بیا پریږدو د سره پاره د دې لپاره لتبلغوا چې ورسیږئ تاسو اشدکم هغه عمر د ځوانۍ ته ازورور عمر ته سخت عمر ته د ځوانۍ عمر ته طاقت ته ورسي الله رب العزت فرمایي ثم لتبلغوا بیا ورسو تاسو لرا بیا د پاره دي چې ورسیږئ تاسو اشدکم هغه عمر د ځوانۍ ته عمر سخت عمر د ځوانۍ ته ومنکم او بعض استاسونا من هغه څوک یتوفا یتوفا چې وفات کړي شي من قبل البلوغ الله رب العزت فرمایي د ځوانۍ عمر ته ورسېږي ټول نه بعضې داسې چې من قبل البلوغ لا بلوغت پې نه راغلی بالغ شوي نه الله رب العزت وایي چې موږ یې وفات کړو نو الله رب العزت معلومه دا شوه چې څنګه انسان بالغ شي دی ته الله د ځوانۍ عمر وي ښه تاسو خو بګي بیا وایي چې دا پښتونه دی ولاړ خو الله وایي چې نه ولاړ دی ښه د ځوانۍ عمر دی برابر دی الله وایي کیسې سمه کړي بیا ورپسې په شا خیرې نه کوي ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم او بعض استاسونا من هغه څوک دي یتوفا چې وفات کړي شي قبل البلوغ ومنکم او بعض استاسونا من هغه څوک دي یرد چې
ورسولی شي الى ارذل العمر هغه بیکار عمر ته سپک عمر ته رذیل عمر ته الله رب العزت فرمایي بیا باز استاسو نه چې دی بالکل ناکار عمر چې هغه داسې عمر چې دی ځان لپاره بیا مرګ غواړي الله رب العزت وی داسې عمر ته ورسو لکای لا یعلم د پارا دی چې دی پوه شي د پارا دی چې دی پوه نشي د نه پوه لاله شي من بعد علم پس د علمنا چې دی پوه نشي من بعد علم پس د علمنا شیئا په هیڅ باندې الله رب العزت فرمایي دغه رزیل او خراب عمر ته ورسو نو بیا خپل د کور دروازې سره ولاړ وي بچي زموږ د کور ور کم دی جومات ته راشي هغه بیا دماغ کار نه کوي عمر یې کمزوري شي په خپل پاک پلید باندې نه وي الله رب العزت وایي دی کایلا دپاره دی چې معلومه شي چې لرې شي د ده نه دا پویه من بعد علم شیه پس د علم نه الله رب العزت منځ کې علم ورکړو سر کې نه پوهېدو منځ کې علم ورکړو بیا یې دوباره هغه عمر ته بوته چې بیا په څه باندې پوهېږي نه الله دې دغه نه وساتي دې نه پناه واخیستلی شي اوس دا عالم صغیر اوس دا الله دا عالم کبیر خبره کوي الله وایي وترى الارض او تغور ازمکې لره حامدتن مړه چې پرته وي مړه پرته وي وچه پرته وي فاذا انزلنا بس موږ راولېږو علیها په دې باندې الماء اوبو لره اهتزت نو تحرکت وخوځېږي دا یا ارتفعت راوبرسېږي نه اهتزت وخوځېږي دا وربت او دا چې دې راوبرسېږي ارتفعت راوچته شي یا زرغونه شي وانبتت او راوټوکېږي من کل زوج د هر یو بوټي نه بهیج تازه یا وانبتت او رازرغون شي من کل زوج د هر جوړي نه بهیج تازه الله رب العزت فرمایي وی د ازمکه اوچه پرته وي مړه پرته وي تر و تازه نه موږ پې باران وکړو د هغې سره د ازمکه چې دی راوپړسېږي راوټوکوي بوټو لره او تازه بوټي چې دی دا رابار کي ذلک دا قدرت کې بان الله یقینا الله رب العزت هو الحق حق دی دا قدرت چې دی په دې باندې پوه شه چې الله رب العزت ستا ذهن راړي بلې خبرې ده چې څنګه مې په باران سره دا بوټي را ژوندي کړه را پیدا مې کړه الله وایي دقه شان وانه یقینا دغه الله رب العزت یحیي الموتى ژوندي کوي مړو لره وانه یقینا دغه الله رب العزت على كل شيء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی چې ستا خبره دا په ذهن کې وي چې الله رب العزت څنګه دا بوټي را ژوندي کړو دا یې را پیدا کړه په باران سره نو الله رب العزت فرمایي دقه شان چې زه دا مړي دوباره را ژوندي کوم دا زما قدرت دی په دې زما قدرت شته الله رب العزت دې زموږ چې کومه عقیده ده په دې استقامت رانیسي